الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا أما بعد परेशानियां मेरी उनसे न कहना परेशानियां मेरी उनसे न कहना कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे। दरूद शरीफ हुआ सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान मानमफ के तासु ज़मुन द दो मुअज़्ज़ज़ो मिलमनो और काबिल कदर उलमाओ द वक्त द तकाजा मुनासिब व तफसील सरा बयानु नवावरे दा नौजवान तबका दा जल्मी जकलाल तजे के नास निम्न दालकान तिरीगी यो बल तमा खई च दादे 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 तोल औरज दा जंजाल लगे दली जड़ के ख्याल को च दालकान से चल गई खुबिया अल्लाह पदे तसली वर्कम चिज़न द सदर रोड जीना है मां न में पजाड़ जान
په 150 روپے سر جوړ کړی دی. نمی ایرانی چادری په سر ده او بیا د بی د مافی او بیا د مافی نه به د ربړ کوناټي لګولې دي. نو بیا دا لکان ولی ما تا ګوري او خلق تماخی چې دا دی صرف وجه دا ده چې دا مولا دی د قرآن ویلی دی په دې کوڅو کې ګرځي چمټه ورسره یې د اوسپنې د پلاني بابا قلندر راغلی دی ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري وایي خوري سوچه سید دی سترګې سري دي سوچه سید دی او سري هغه سترګې دا کمبخت په چرسو سکلو سکلو سري شي نو دیني سوچه سید چې وی او سورنک لارو قلندر درنه بینوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه مزه بابا الا مزه قلندر بینوا خدای ته غاټ سنډا بئی داتی عمره غټ بئی چمټه به ورسره صاحبه خدای ته وګورئ ای بدبخت قوم ای بدبخت قوم داسې خلکو له خیرات ورکولم ناروا دي ته دې ته اماده کې چې په تیاره درته میلاویږي مزدوري مه کوه کار مه کوه ای بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کوي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي تم چې ورشې فتح خان پلاره ستا پالم راووته ته ورته ښه څه پکې راووته وایي ږیره به دې نوره هم لږه اوږده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دې خوا وګورئ تاسو کې داسې هم دي محرم میاشت وه په کار یې چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وې ته دې نیولی وې د کونیانو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې نه دې ته به وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وی جي ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلی و ما یو 2-3 دې ویلي دي ویلی و ما دا خو طلاق غلیظه دي او حتی تنکح زوجا غیرنه بغیر به کار نه کېږي چې بل ته یې نکاح کړي وی چې جي دا خو ډېره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څنګه زه څه وی څه ګنجایش به ونه شي مال بلکل نه کېږي وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبه لوی سړي ته ورغی او چې تلو نو دا پېښور کې نن بیان سهار روغنی پخوي پېژنئ غوړي پې ومږي او داسې هغه او پکې لږ الوام کې پجي دا مې راوړي دي ښه ډېره ښه چای وڅښه سبا بیا په 3 ورځ چې ورغی وی چې یو مسله پېښه ده وی څه وی داسې ښځې ته مې په غوسه کې وویلې چې 1-2-3 دا ټکي هم یاد لرئ بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غوسه کې مې ووایي چې 1-2-3 نو په ایمان یې ووایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پرېږدي که په غوسه کې وی چې داسې د 1-2-3 مې پوه نه وم او بالکل غوسه کې وم او مزغوم م کار نه کړو نو ورته وایي چې کل تو وطعمینا کل وطعمینا سبا بیا صاحب روغنۍ څه چې دا دغه یې وړې کتلمې
او یو مړې د لاورینه خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلک یې ملوانے غړي نه الوا خورن لاوری دی الوائی کی نے مکا چھوڑی ایک مولا تا تو 10 کے لاوری دے دکان سے سویلے کھڑوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او کتلمه ته خوري او کزیر ما خو کپدې 15 کاله کې خورلی زهر به می خورل بیا یې سبا یوړې ورته وایي چې دې تاسو ګورا گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کہتی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو لو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سکے تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تباہ گڑک آیا ان ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا ہے انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بڑا ظالم آدمی ہے اتنے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے ماتوں گو رہی چاچ ملک کو خوڑو خدای دیو کی چی وادم آگیو ملک تاو ماو خوڑو زما استا خو بیڑا تباشو گٹو یو دی امبر سرو می خلیا چو دا ونڈے او مال جو بنے دا پاکستان ترک خوری کلے دا تنگو پینسو فیشنی کلے دا ارتو پینسو فیشنی میاش کے والا لفظ جوڑے بدلاوا اور بدلاوا او دا دون دونائے بڑین بے رارین بے اس کو گو رہی دا تنگو پینسو فیشن شو نوگت کمیس پا والا کیا او تنگی پینسی با او دا دیا چادر آئے ہو گو رہی دا چپلار روانی داس دا گتیم داسی نیولی داسی با در تو گوری با دا الیکشن کی یوا داسی وا زما ڈرائیورو ما سر نو ما تیوی چی مولانا زب کا دغی خو ما تاویم او کتا خدای راستی کزم تالا ووٹ در کن تا دسترگو تا خویوی او گور شرمی دل یا قوما شرمی دلو شرمی دل دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانو نه راو باسي اے شرمې دلو دې دې کې د چا خزو په بډو باندې تانو نه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرمې دلو تاسو د واده په کار د الک او د جنې د لاس تصویر وی د جنې لاس کې ناخن پالش لګې دلې ناخن پالش چې کوم خزو په نکونو لګې دلې وی نه او 10 کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او 10 کې چې نو پوچ پاتې شي او 10 نه کېږي غسل کې چې نو کان اوچ پاتې شي غسل وزي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې خزې په بیا غسل کې ګرځي الکه نکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو نکونه دومره دومره اوږده کړي دومره دومره اوږده نکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي ممتبا ژوندي ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونو له خلک راوړی کاډونه دي سبا غوبل دونګي دي او کړان کړون دي چې پر الکه وله خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سبلای پکې چولې و چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خور غریب لور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زازا
نو داسې ملا کې ونیسي نو منډه 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 داسې بارې د دروازې نه دا تاسو خلک یو شرمېدلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء نه اولیاء منم په اولیاءو کې چرسخانې نه منم اولیاء منم اولیاءو کې بنخانې نه منم اولیاء منم په اولیاءو دوپړی او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخلی کېږي نو بیا د قرآن څه ضرورت دی خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړی او باجې بوزئ او ورته غږوئ که دی خوا وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغستی او جنډې دې اغستی او غړجی بنګ او پکې ګلونه یې ورچولي او سنیاسي پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده او شرمېدلو یو سړی خفه نشئ یو سړی او ښځه ترې ډېره یېرېده او یو سړی او ښځه ترې اډو یېرېده نه وی چې هلکه دا تا څه چل کړی دی تا نه ښځه ډېره یېرېږي او ما نه اډو یېرېږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ته رالم لومبۍ شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې میو نارې که ما چاړه راواغسته او یو څو چړې مې پیشو ووهلې چې ومې واله ښځې مې چې وکتې چې بېړه یې تباه شو دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یېرېدلې ده نن هم یېرېږي د لالامیتو څه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بېګاله پیشو بوتلې ده پولیس والا نه مې تپوس وکړو بیا دا ښځې م سمې ووالې که وایي چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو ځمکې له مې ویل ټپ ورکولو مال په مونږ خو یې سم راږدئ دا باڼسونه خدای م خوار نه که دا مونږ له دا د ټیمانو څیزونه ګرځوئ هغه څه ورته وایي دې څه شیونه پیدا کړي د ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځې م سمې ووایه ویل نه هسې ځمکې له م ټپ ورکول نو دوی ته به هدایات شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو ولیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روانه دا به م د چا تله ښځئ که دا به م د چا لور وي دا به م د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړي ټول تباه شو غرق شو سیلاب پې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه ټیک کولی شم که پولیس او حکومت کې غیرت نه قسم ته خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړم دا ګیره به زه په مخ نه ګرځم
का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रातों भर नहीं आती। हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बरसरेदार कहेंगे। زما مرګري وی الیکشن را روان دي، خزي مزي ما زه خو د الیکشن ته ودرېږم نه، او که ودرېږم د پلیتي په ووټ زه ممبر کېږم نه. زما دغه پلار دې په قبر کې بیړه تباه شي چې د کنجرې په ووټ به زه ممبر کېږم. دا ممبران چې دا نن ته بڼکې ووتې او په شرمونو شرمېده، دا په پلیت ووټ ممبران شوي. زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم، په پاکو ارادو. جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي، او انشاءالله دا ښځې به د کورونو نه مانه بار نه راوځي. هغه ښځې سړي پیشو دننه کړه، هغې میاو 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 د چاړه را واغستې، غټ چې پیشو یې وواله. ښځې ورته یې ویلې پدر خانګل وی اینطور نکو و مردن گربه شب اول است. وی اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د ړومبی شپې کار دی، د باګرو دلته ما په ړومبی شپه پېژندلی. د ما په ړومبی شپه نو مونږ په ړومبی شپه پېژندلي، ځکه رانه سړکو ته راووتې. ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه. څه چل هلک؟ نه جیتا وکیل به جیتا په لاره تېرېدو، زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دې خوا نور د نه جیتا داسې ده. ښه ښه زه د لاډ میکال اجازت کړی په زمانه پې پرېږدي. د کوم ملک چې داسې دوس قانون دي. ښځې سره سړی ونیسه، ښځې سره سړی ونیسه او دې میدان ته راوباسم، کنینګم پارک ده چې راځئ تماشا وکړئ. ته وګوره چې ما نه بیا څوک زنا وکړي. شرابي نیسم او کنینګم پارک ته پاس خېجوم، پرتوک ته وباسم او خلکو ته وایم چې وګورئ دې ډاکخانې ته، او بیا جلات ته وایم چې ویوا په دا دوبر باندې، او اتیا دورې په دا ډاکخانه لګاو کم که تاسو زمانه شراب وسکل زما په مخ توکئ. مجال دی ښځو ته اعلان کو چې که راووتئ نو پوزه در نه پرې کوم. او په اخبار کې فوټو هسې ورکوم د یو پوس پرې کړې ښځې چې دا د یوې نه مې پرې کړه. که دوی ما نه راووت، اوس خو پوهېږي چې د اجراګانو راج دی. هغه یو 4-5 اجراګانو خپلو کې وی دا ټول خلک غلې کوي، دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم غلاو. په لاره کې ناستي، 4 په جوارو کې پټ ناستي، او یو اجرا چې دی اوس په لاره کې ولاړ. نو یو خروالا پې راغلی دی، نو دا اجرا ورته وایي چې کولال ماما. هغه ویل ویل مونږ غلیو لار شو کوو. هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه، نو دا وایي چې اوهوی دا خو اجرا دی. اوس که تاسو خیال وکړئ که نه، پخوا به دا اوس تولیې خرڅېږي دومره دومره شته که نه، هلکانې ګرځي را، دا به پخوا ښځو دا چل کړو. اوس د هلکانو لاس کې نیولي. اوس څه چل کړي؟ دا خو چې په لاره روان یې او داسې لږ غوندې
کوکې وګوري کنه او تړاک شي د دې غوږ دا پیس کوي چې دا زی څنګه په لاره سم چې دا غوږ 3 ورځې سوځي دې مانه بیا کوکې لاړ شي نظام پکار دی کلالو کته چې دا خو اجرا دی الغلی لاره شو کې ویلو درګه چې لخت ور سره و چې 100 لخت و ا کلال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज وکوي خور را پاسې وی پیجندو نو مونږه پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګه نه سوځي شرابی کا شراب کی سترګې نه سوځي غل کا غلا کا سترګې نه سوځي زناکار کا زنا کا سترګې نه سوځي جوارګر کا جواری کا سترګې نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګې نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې مېړه رسخت کی دا کم طرف ته رسخت شي دا اختر پشپا باندې 13 جمعه کې قصخانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله وی بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وی خزه الکانو رونی وی نه مال خزه کالکانو رونی وی خزه را وتیم دغه لدی چې الکان رونی سي قبل تل رونی اته تاسو خیال وکړئ کنه نه دا سپېګمې چې پټی کړیو کله داسې کېیو کله دا راوځي سلا هم دغه راوځي چې چرته خرايمه کا خرا باندې پیښ دا کنجر یو پلیت دي سم خزه بار ګرځي په کوزو کې یا په بازارونو کې د اختر پشپا باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریف خزه داسي ویل که زمونږ د ملک دي او چې غاګو کې پولیس تبوي چاله دي دا رامیانو شریف خزه و چیرلې دا شریف خزه شریفی خزی دیتا وی نو بیا ټولو ورمنډې کړې چاله په کوچی بازار کې الکانو خزی رونی اوس خو نور سترګې شي اوس خو د خزو باچې دا رورا ټټو نه کوي ماما دا بوډاګه خوان بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې دي اوس بیرته به نور شرمې تاسو خیال نه قرآن سره به څه کوئ تاسو د ښځې د باچایۍ ولې خلاف یې موږ خو د ښځې د باچایۍ خلاف نه یو موږ وایو قرآن سره به څه چل کوئ آخر دا قرآن یا خو یې لرې کوي د ملک نه جنازه او باسۍ ختمې کوي چې قصه یې خلاصه شي قرآن سره به څه چل کوئ قرآن څه ویلي دي هر مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې وقرنا فی بیوتکن قطعی آرڈر دے قرنا فی بیوتکن خزا با پکور کی کینی بار بنوز دسر بچکے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دے سر بچکے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن قرآن سر بچکے خزا چې بار روزی قرآن وی جلباب بے پسری جلباب اغا برقی تا وی چې د سر نواله ترخپو پوری یو ویخته د کپڑے ټوټه امتبار نخ کاری دې سره بسکو قرآن هم دغه له ساتلې چې څوک مردار شي او مليان راولي او 3 ورځې زیارت ورپسې ختم وکړي 2 روپۍ ورکړي دغه لم ساتلې چې دا مردار کونی به بخي یعنی یو ځن طلاق قرآن ته په ژوند نږدې ناراضي قرآن ورته د ناول عمره معزز کتابم نخکاری او هغه پلیت مردار شو مال او دولت ور سره ډېر دی او مليان او طالبان راوست
الا ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک وبخ دا بخلی کی خیر قرآن سره به څه چل کوای خو دا ملک خو به خدای نور شرمئی دا به نور رسوا کی تانو ته مو ګوره او لونو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار ته د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کیني ډولۍ به نه درکړو وایي ته په تڼاکو سټکورې شي تا خدای مرداره کا چې دغه زوی د در پسې بیا کوتک راغستی زه تنګ یم دې ښځو نه زه بزرا کړی یو ناست دی نو ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله زه یم ډېر شکر هم ته پې ګډېدې ته پې ګډېدې تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی پلار یې ګیره شو کوي زوی مې رانه ښځې بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تا څه کول د زوی په واله ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وې ته غویمه نه نن سبا خو اسان چل دا لا څه کې کوم ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالي صوفیانه شي اوس نه قوالی او ډمې ته هم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لاړ شه 300 روپۍ ورکا کور ته راوړو 10 روپۍ ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوواړه په 300 دې راوړې ده او 900 ته جوړې کا 1500 ستا شوې 600 300 مالک لا ورکا تاسو خیال را دلته د ګردی غوث نسې ده نو هغه د دوړ لاسونو کې مرزان نیول دنګي را دنګي خزه راشي وې دلته د ګردی غوث نسې ده ماشوم می دمول لراوستي چا چرته ده مال ترور د ګردی غوث نسې خود دلته نشته د آدم علی السلام نو سه شته د پیغمبر نسې قدمه په ماشوم و یا چرته ده مال زېما کړ ستا په دې ملک پرنګ رنګ د دین یو ماحول جوړ دمګره دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جو په بو زیارت پروسه کال موټر خراب ما وی چیرې د زیارت ته ورشه د زیارتونو ز خپل زما قبرونه زیارتونه مقبره می خوخي دي د ژوندونه می مړی خوخ ژوندۍ ورکوا او چې ورنږدې شي ډیران د سبوی بتی درشه خبره ده د شهر خاموشان کوا په خپل غلي پراته دي چې تورشم پکې استاد غلې کې تاسو خیال را چې زیارت ته نه وته چې ګورم یو بازار جوړ د سرک نواله تر زیارت پورې سه بدالکان دي او مشتنديان دي او دا کټي کټي پناس دي او ورکړي او سنگار کړي خزي دي سم دلته راشه او دا واخلا او خوره دلته راشه دا شیخ ته مخکې روان دی شیخنۍ ورپسې ده شیخ پوزانای په سر کړی ده شیخنۍ پسې دکانداران आवाजونه کوي دا دغه پوسټر کړو سره به اوس څه کوي کتنې خو به نه کوي کلم دي کتنې زه درو خو نه اندازه کوم دا د قوم حال کوم قوم چې د دین نه دومره لري دین نه دومره لري د خو وګوره دا علما دي تاسو دینه تپوس کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تپوس هم کړی قرآن
قانون څه دی چې ادیرې لا یا د چا بزرګ قبر ته ورشي نو ته به څه کوې؟ دا تپوس هم قانون نه کړی خو نه وی خورې ولې دا ګوډه ګوډه کړي وی شاله شو دا زړې زړې وی نوی زیارت ته سبا نه بل څه دا اتوار بس خپلته دې تلدي او ټول باد بدل خو زه څه وکړم بیا د دغه منجورانو دشمني به څوک کوي دې ته سوچ وکړئ د معتبرو ښځې په یو رنګ کې تباه دي کلبونه سینماګانې بلو پرنټونه وی سی آرونه او د غریبانو ښځې په بل رنګ کې تباه دي تاسو ته دا ښځې نه وایي چې ته شیخې ښځې د زوی واده دی دا له خیال به کوه او بوډای درته څه وایي ځه جومات کې شیخي کوه وایي درته که نه ځه زما دا یو زوی دی زه به پې ارمانونه وباسم نا زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډولکي ته کوي دغه زړه ده بیا چې زوی کور ته راشي نو ښځه یې جارو وایي نو په مور راکېږي چې دا زما ښځه ما دې دپاره کړي چې تاله به جاروګانې وهي نو زه یې لرې ته واده وکړو او ډېر په ګډېدو مې ورته وګوره چې دا ویښتې راله شکولي نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بري دا خو یې درنه ویښته شکولي چې خپو کې دې پړي واچوي او په سپو پورې دې وتړي ته چې ګډېدې ما نه دې تپوس کړی وزړې مردارې تا چې ډولکی ته بنگڑے اچولې ما نه دې تپوس کړی جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې ښځې یو ښځه وه چې واده شوه د مېړه پوزه یې نه وه ښځو ورته ویل خدای دې ورکه که بې پوزې له یې ورکړې هغې ورته ویل دا بې پوزې دی راته خدای اوس ښه کړي خو څه د ربړ پوزه به ورته ولګوو که خیال مو کې د ربړ پوزې هم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزې لګي د ربړ هر شی لګي هر شی دی دغه کې تپوس وکړي د صدر کې دا ګوره بازار چې دی دې دوکانونو کې لږ وګرځئ د ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه دپاره تاسو په شرمونو شرمېږئ بې حیا او بې غیرتو ورشي دې ځای کې وګورئ تماشا وکړئ لږه بنین مې اغستو یو دکان کې صوفي غوندې ومایي چې دا ښه سړی دی یو شي ته مې لاس وویل مالک یې من اوس څه شی و نو په منبر باندې درته ویلی نه شم وشي اوس خو نور انشاءالله ګورې به نور به د ځان تماشې تاسو دا زاړه زاړه یئ که دې زړو ښځو درته ونه وي چې ځه ورکشه طلاقي طلاق مې کړې ما په دې مخ متیازې چې زړې زړې به تاسو طلاقئ اوس هم ښځې چې په اسمبلی کې چې کومې ښځې تللي دي هغې وي د ښځو حقوق لا نه دي پوره خو سریان هم چې پاتې څه دي بیړه یې غر تاسو مغه نه یئ چې بر امام صاحب ته لاړ شئ او جواري وګټئ نو شاه لطیف بري او چې جواری بیلې او راشي وي چې دفع کرس زیارت دینګه انجه کې له توتا دبایا تاسو سدين ایمان
تاسو چې لکه داسې مولا پسې مونږ آو جی یو سړی ماته وی چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تلې مالنا کشمیر ته تلې ته مال نه تلې وې ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تلې مال خو نه تلې مال ته تلې وې نه زم نه تلې نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وې نه مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنه هغه ورځ د گنج خجر علی زما کور ته وای چې خدای نارنانو تباہ کړي مال کیوں زما خزی ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري وینانو خدا تباہ کړي سانے سنے کہ بجلیگر ملا جران نے بھی سر کینچی کی تین کے کٹے مالے میری رن دیکھو بڈھی رن نے کینچی کر کے ان کے کر سی اس تو بعد کینچی کر کے کر سی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار ہے اے میری نوے بھی دیکھ فوٹو تداسی گوری چپکی ٹیلی ویژن شتا کا نشتا ٹیلیویژن نل داغا چاپ کورنو کے دے چپے میراب کے امامت کوي په خلوتونو کې خلک لا سنا سپوي انشاءالله دا مې خدای سره وعده ده چې زه ژوندیم زما کور ته به په دروغم ټیلیویژن نه راننوز ټیلیویژن دیکھو ګورئ مستقله سینما ده بایسکوپ دی دیکھو ګورئ بیا جمعې په ورځ په ټیلیویژن کې د پهلوانانو یو کیسه کېږي لیدلې هم ده چا کره چې ټي وي دی لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي چا کره چې نشته لاس اوچت کوي ما ته وګوره یو خبره مېړه ته راغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټیلیویژن کې د پهلوانانو کشتي نو ښځې م ورته ناستي جینکۍ م ورته ناستي یو خو د عمران خان دغه یې که نه ده هغه له د چا جینکۍ راځي دسخط اخیستوله اجینه والا د چا راغلی وه دسخط اخیستوله دا جینکۍ ورته د چا ناستي په سټیډیم کې د دې د سټ په ویښتو د درېیمې تبې ورکېږي چا چې ملیریا یو د چا ښځه سټیډیم کې کرکټ ته ناست دي د هغه سټ نه یو ویښته هله ټول مرض به پیځي د هغه د ټاک تلګان دي ما وې دا پهلوانانو ته ښځې ناست دي نو چې دی پهلوان ته هغه سنډا ته م وګوري او د خپل مېړه ته وګوري دی مږې ته نو دا ښځې وایي چې و مور او پلاره کور دی وران شو دا څه مږیله دې ورکړی یم سړی خو دغه دی وایه دغسې شرمېدلي قوم سره به څه کوې یا به ښځې ما نه لاړې شي کتاب کتوله اله هغه جي دا ته وګوره ماشوم دی سوری پې شوی نو هغه جي کتاب اوهو غیب علم تېرېده په دې سوری شوی اوس په ایمان وی د غیب علم سوری کم ځای وته په تڼاکو سټکوري شي دا ښځې پوه کوي و بیخه موزه چې په بوته روان یې شیخ مخکې دی شیخڼۍ ورپسې ده کوزڼۍ په سر ده د کوزې په سخنک کې واښه ورکړي دي شیخ صاحب چېرته دا کور والا خپو کې باد لږه پبو میا صاحب زیارت هم لیدلی ته لیایي والا د مین روډ نه چې زیارته پورې ځې بازار هم لیدلی الکان پې ناست دي هلته موټر خراب و ما وې راشه دا زیارت وکړه
چې پیور خورالم کنه هلکان پې ناست دي او جینکۍ اوس تېرېږي زیارت ته ځي واخله 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 خورې واخله 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 خورې واخله راشه کنه واخله راشه کنه لکه دا دلې دا کوم بازار دی کوچی بازار مینا بازار کومه کپڑا راوالم درته خورې وای ماواله کپڑا ماواله پوس پرې کړو ماواله کپڑا دا زمون ملک دی دې دپاره دې خوا وګورئ مولانا فضل الرحمان صاحب ته وایم د دې علاج الیکشن نه دی الیکشن کې به همدغه خره دقت به بدلی شي په بل روپ کې به راشي د جای کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ د فقیر خان سرای خوله کې ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاویږي اوس محرم چې راشي نو مونږ ستاسو په دې خیال کې اچولی دي چې محرم راشي وروره د شربتو کا او بار روباسو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې حسنین تږي شهیدان شي دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لالو اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې اچولی دي چې شربتو کا او بار روباسو ډولګۍ پیدا کا او چې حسنین تږي شهیدان شي دا د محرم په لسمه ورځ باندې قبرونو تراشي چې به منګي در سره خدای د کولالانو اورېدلي په هغه ورځ د کولالانو منګي ډېر خرج نو راشي په قبرونو وترورې دا څه کوې دا زړې ښځې زمونږ نه دي دا څه کوې وایي ویل بچیا سنین تږي شهیدان شي نو ته د عقل سترګې وخورې د عقل سترګې وخورې حسنین تږي په کربلا کې شهیدان شوي او ته اوبه په سوریزو کې اچې تږي هغې شهیدان شوي دي اوبه په خپل مړي اچې سر دې در پورې که کاڼی در پورې نښتی دی د خدای بندګان د دې داسې مثال دی لکه زه جومات کې ناست یم د جمعې شپه ده او چا فاتحه راوړي وي او صاحب وریجې دي پکې او چرګم دی او مړه خو رنګ رنګ څیزونه دي که نه او زه یې خورم او ته راشي چې ملا صاحب وګیم زه ورته یم ها موړ شوی وایي څنګه موړ شوم په خپله خوله دا دانوړی منډې او ما ته وایي چې موړ شوی مړ شو تږی تی او ښه جام د اوبو نه وڅکلو او درته وایم چې تنده دې ماته شو نو ما ته به ته نه وایې چې په غبرګ ړوند شو اوبه تا وڅکلې او اواز کوې چې تنده ستا ماته شو دا مونږ کړي مونږ اول مونږ د ملا په رنګ کې د پیر په رنګ کې د میا په رنګ کې مونږ دا ګن جوړ کړی ټول ګن مونږ کې یو حکیمو چې دا ښځې به یې ولیدې او کور ته به راغی نو ښځې خو تاسو ګورئ که پاکستان ښځو سال جوړ کړی هغه ورځ یو وزیر ما ته وویل مولانا صاحب وګوره که نه اوس ملک کې دا سړک او دا ترقي وګوره ما ورته ویل خبره اوره سړک د پیرنګیانو وخت کې وي لعنت دی په هغه چای چې څوک به په پاکستان کې بله ترقي مني سوا د ښځو د ترقۍ نه ښځو ترقي کړې ده راشئ مازدیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډه او هر قسم غوا او میخه پکې ملاویږي بړوای موټر کې ناست یو ښځی په دکاندارانو سره انګتې اچوي لګیایي هره بلا پکې ملاوي راشئ صدر روډ باندې وګورئ کوچی بازار کې وګورئ کیسهخانه کې وګورئ کلبونو کې وګورئ راشئ انټرکان کې وګورئ نن دا وزیران
چې چا پې پوزه نه پاکوله او په کور کې اوبه چاله نه شوې ورکولی، نن د هغه وزیرانو د لوڼو نکام په انټر کانټیننټل هوټل کې کېږي. دا چا کړي؟ دا مونږ کړي، مونږ کړي. نو حکیم به چې کور ته راغی او د ښځو حال به یې وکته، ویل به مور لعنت په ښځو، امور به ویل بچیا بغیر زمانه، ویل ګوره مور یې مه کوه، ویل بچیا څه یې کې زما په لمن مونځ کې، ویل ښه. یو طالب یې ورته مصلحتي که چې زما دا مور وتښتوه. طالب به کور ته تلو راتلو او مور ته یې ویله چې یاره ما سره نکاح نه تړې بوډۍ؟ هغې ویل زه خو زړه یم. ویلې خیر دی زه زړه په نکاح کوم. ویل ښه ما وتښتوه. بوډۍ تلی هم نه شوه، په پچای کې کېنولې ده. حکیم ته یې وی چې مور مې دې راضي کړه. ویل ښه په پچای کې دې کېنولې، خو په پلانۍ لار راشه زه به درته مخې له راځم. لاندې پچای کې بوډۍ ناسته ده او په د پاسې مالوچ ایښي. چې حکیم وله راغی طالبه څه دي؟ وی جي مالوچ دي. وی ته کېده دا پچای؟ او بوډۍ پې د پاس نه زور کوي چې پچای کې نه دي بیړه دې غر چې پچای کې ایښوه، مالوچ یې تې لرې کړې، مور یې زیړې سترګې پکې نیولې وې. ویلې مور یې نالت په ښځو. هغې ویل بچي اول په ما، اول په ما. نو عزیزانو ټول مرداري مونږ جوړه کړې. اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي، اسلام عشر راټولولو ته نه وایي، اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوس کا، زناکار سنگسار کا او شرابي په درو وه. په دې خبره پوهېږئ؟ نن ستا ټول ملک غل دی، دکان محفوظ نه دی، کور محفوظ نه دی، زوی محفوظ نه دی، لور محفوظه نه ده، ښځه محفوظه نه ده. ټیک شو؟ ټول ملک غل دی. پاکستان قانون وګوره، قانون څه دی؟ پولیس سړی او ښځه زنا کې ونیوه، سم کړي وړاندې شي، پرچه چاک شوه، اف آی آر چاک شو، مجسټریټ ته پیش شو، څه چل شوی؟ جی دې زنا کړې دې سړي او دې ښځې. وایي په زور کا پر آزاد. اجینۍ پې راټوپ کې وایي جي پر آزاد زور چل. دی هلک ته بوتلی وی؟ وایي نه جي دی ما بوتلی و. بیا باس پې وشي د وکیلانو صاحب، دا بیلیبل دی، بیلیبل یو نان بیلیبل دی، وایي دا بیلیبل، نان بیلیبل او بیلیبل دا قابل ضمانت ده. ځئ دې دپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر رضا څوک زنا وکړي. په پاکستان تعزیرات کې ما ته د هغې سزا وښایي. هغه ورځ ښځې ما پسې شوې وې، اخبار کې م کتلي، ښځې را ما وې چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کېږي، والله کم پرېږدم، والله العظیم چې زما دا ژبه په خوله کې وي، زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان ښځو ته سپینې بورکې ور په سر کړي نه. دا شرمېدلی قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خوله علي نوم. ما 22 کاله په دې صدر کې تېر کړي دي، دلته امام هم تاسو ټولو ته پته دا نوتیه زما کور کلی دی، دا جوخت اوسېږم. 40 کاله د پاکستان وشو چې هندوان تلي دي، هندوې او سیکڼی تلي دي او د هغې دا پرکټی پاتې دي. په 40 کاله کې زمونږ د ښځو سودا ختمه نه شوه. هره ورځ دا سودا لځي، شاپنګ کوي، هره په دې دکانونو وګورئ ګرځي. زه کله کله صدر ته راشم، دلته دغه پسې راځم، دا جامې چې وینځي پې صرف دلته لږ ارزان دي، زمونږ بالا ماڼۍ کې کوفه ده ګران دي. صرف پسې راځم نو دوی را روان دي، داسې به کې پاره
بل دکان ایکې پاره ټول ورځ به په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه وکړي. اوس کچا ورته وي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی. مانا کوئٹہ کے چا تپوس دلی کی رانا چا تپوسو کو وے سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک کے سال دے زمونگ ملک کے دال دے چے دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چے کور تلار شی نو می خپرانی زی سرولو لے بوزی وے میخا چوک دے مال دا خزی میخی دی کن اوے پیمان چې د دفترونو راشي او کورونو ته راشي سنبی ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا هغه لوبئ دڼدڼی لوبئ هغه ورځې ښځې ما پسې شوې مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښیم سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواجو پرتوک د پاسه به دلاخا چولا چې زما د پرتوک کپړم پردې سړی ونه ګوري غوږ کېده یو سړی او پردی ښځې سیند نه پورې وتې نو د سره خپله ښځه هم وه پردی ټولې په شا کړې سیند نه یې پورې ایستې او د خپلې ته یې ویل چې ته په خپله راځه نا غریبه لمده شوه چې په اوبو کې پرېوت پردی ښځې چې د سیند نه پورې وتې کورونو ته لاړې او دی راغی ما لمدې سره کېناست ښځې ورته ویل خدای دې غر کرالې اخر هغه لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا کړی وی نو لږه وچه خو به ومه عزیزانو دا مزاج د قوم داسې دی پرېږدم هم نه قسم په خدای چې نه تاسو پرېږدم نه د ملک ښځې پرېږدم نه د ملک جینکه دا ملک دی سیرت النبی جلسې کوئ تاسو وګورئ چې لږ په خېټه موړ شي ړومبی کار دی چې ښځه بربنډه کړي ړومبی کار دی ښځه له چادري ورپسې کړي دا ګوګشتو ور سره رواني چادرۍ کې روان کړي د پښتو ملک دی که څه وایي بس تا څه کار دی ړومبی کار دی تاسو وګورئ د دې ملک ښځې اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ الکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لږ نږدې ځان ته وګوري دا د پاکستان جینکۍ هلو اسلام را روان دی کوم طرف نه را روان مال زه پوه د پاکستان ښځې اسلام نه غواړي دا عنبر سرای میخي چې دي دا په دې ملک اسلام راوسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مخته شي اب ستا پلار هم پټ نه کړي دا تاسو کلو کې چې دا ښځو له سپینې بورکې دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانی چادرو کې بار رو نه وتې نو ما نه دا ګیره کلک دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوئ 10 کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه وي دا به ډماني دا جینکۍ دې ته به بیا پښتنې نه وایي دا به بیا ډوي وي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده پلار چې دوپړی غږی که بچي ورته ګډ شي نو بچي ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډېږي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده زما ښځه او زما لوڼه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري د پردو سنډاګانو کرکټونه بالونه ګوري ما سره به لور
ته به بیا لور چېرته شیخ له ورکې یا ګرینګن له به ورکې ستا پلار به ورني اب هغه شیخ خوښی چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه دی اوس خو ته وایم دوکه کې یاره استاد جي څوک دا ماشومان دي پردو کورونو ته تلبم ټي وي پسې نو مال راشه خپل ورته وایي دا خدای شرط کې مکه پکوړی ته اوس ما دوکه کې ته اوس ما دوکه کې پردي دغه ته دی تاسو خبره ده دیو جنه په آرام کېنه آخرتونه نشتا نه جنتونه شتا لیوانه غوندې وي ورځې د ثوابای ما ته راغی ما ته التا بجلی ګرمولای مالاو ول په آرام کېنه چې ډېرې مو وا په آرام کېنه شور دې جوړ کړو ټول ملک دې په سر راغسته جنت می ټوکړي ټوکړي کو او استه مې وغورځول مال جنت یې ټوکړي نه کو او ول دوزخ کې می خسي خواله دي تب مخ کې او مونږ در پسې